السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 57 خویندو یو ورور هغې د دشمن ډېره مضبوطه مقابله وکړه او دغې ظالمانو او بدبختو جابرانو او دې خنزیرانو چې کومه دی د ایران د اسلامي رژیم مشر سپریم لیډر آیت الله خامنه‌ای هغه چې کومه دی هغه شهید کړو. د رمضان مبارک میاشت ده، د هغو عقایده څنګه دي، خو په دې وخت کې موږ هغه مکمل سپورټ کوو چې هغې په دې وخت کې زموږ چې کوم د اسلام خلاف کوم دشمنان دي د هغې خلاف هغو جهاد کوو، جنګ یې کوو او مضبوط ولاړو. دغو یهودیانو دغو سوربګو هغه بېګا شهید کړو. هغو د مسلمان شان دا ده چې دا خپل شهیدان یقیني مسلم نړۍ د هغې په مرګ د هغې په شهادت باندې خامخا پریشانه او خفه یو. الله تعالی د هغې د شهادت قبول او مقبول کړي او الله تعالی دغه شهادت بدلې ایران له ورکړي او الله تعالی د یهود او د سوربګي الله په خپل منځ کې وجنګوي. ظاهره خبره ده او ګرانه خبره ده چې د یو ملک د ډېرو وختو راستي د یو ملک قانون جوړول، یو اسلامي رژیم چلول او بیا هغه د ټولې دنیا د ټولو کافرانو هغه چلنج کول هم ډېر ګران کار دی. هر کې هغه شهید شو، موږ دعاګانې کوو الله تعالی دې د ایران عوامو له د هغې دغې چې کوم مشران دي الله دې هغوی له زړه صبر ورکړي او الله تعالی دې له بهترین بدلے د شهید اینا دا فضول نه ځي، دا لازمی راځي، دا रहेगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह, ये खून आएगा नहीं जाएगा और इंशाल्लाह دې بدلې به ضرور اخیستل کېږي. اوس دې الله ایران له طاقت ورکړي چې دې بدلې په بهترین انداز کې واخلي او په ایران کې رژیم چینج کول دا یوازې د هغوی دپاره نقصان نه، زموږ د پاکستان، افغانستان، چین چې څومره د نړۍ د هغو لپاره دا غټ نقصان دی. ځکه که اوس په ایران کې د کوم رژیم چینج وشو نو بس د اسرائیل لاسونه پاکستان ته راورسېده. هغو بیا هر وخت پاکستان کړي نظیر ساتي او الریډي بلوچستان کې د درز غوبل شروع دی، بیا به خود نور جاخي غویمې شروع کړي. الله دې خیر وکړي. بس موږ مسلمانان دعاګانې کوو. یقیني دا په مرګ موږ ډېر انتهایي پریشان او خفه یو. انا لله و انا الیه راجعون.